نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأتم الحج والعمرة لله. خوش قسمته دي هغه انسانان چې هغه الله پاک ورغوښتي دي او قبول سوي دي حج او د عمرې سفر دپاره. د حج درې قسمونه دي، یو حج افراد دی، یو تمتع دی، یو قران دی. حج افراد خالي د حج احرام تړل او د حج احکامات ادا کول. حج تمتع د حج سمخ کې د عمرې احرام تړل، عمره ادا کول، بیا دغه وروسته د حج په شپو کې د حج احرام تړل، بیا د حج احکامات ادا کول. دریم قسم د حج دی چې دی حج قران دی، په یوه احرام سره حج او عمره دواړه کول. موږ عمومي طور چې کوم حج کوو هغه حج تمتع دی. حج تمتع معنا دا ده چې اول واره انسان عمره ادا کړي، بیا د هغه وروسته چې کوم دی هغه حج وکړي. عمره د عمره کې څلور شیان دي، دوه فرض دوه واجب. د عمرې اول فرض چې کوم دی هغه احرام دی، دویم فرض چې دی هغه طواف دی، واجب چې کوم دی اول هغه صفا مروه ده، دویم چې کوم دی هغه سرکشنې کول دي، د زنانو دپاره نارینهو دپاره سر خرول. د عمرې ترتیب دا دی چې انسان د دې خواته د سفر اراده وکړل، د احرام کور ته به راولاړ سي، د احرام په نیت به غسل وکړي، صفایي به وکړي. د هغه وروسته به بیا نارینه احرام وتړي، دوې کپړې. زنانو دپاره هېڅ پابندي نشته چې کومې کپړې کوم رنګ هغه اغوندي واجوندي. محض دا خبرې خیال به ساتي زنانې چې هغه کپړې چستې نه وي، ټینګې نه وي، باریکې کپړې نه اغوندي او ابایا به اغوندي، برقه به اغوندي، سکارپ به تړي. د هغه وروسته خپل بیگ، خپل سامان، په دا کې به خپل د ضرورت سامان، کپړې، تولیه، پړونی او ګوټونه یو جوړه بله اکسټرا دوې جوړې دي سره واخلي، چپلکې دي سره واخلي. دا برقه چې کوم ده یو بجای دي دوې واخلي چې به خرابه سي یا خرنه سي بله به استعمالوي. په دا طریقه چې کوم دی هغه به د خپل تیاري کوي. نارینه به د خپل حساب مطابق خپل سامان راواخلي. بیا ور دې څخه چې روان سلو ایرپورټ ته ورسېدو، په ایرپورټ کې به نارینه خپل احرام بدل کړي، زنانې چې کور ته کپړې اغوستي بس هغه د احرام دی، خالي به نیت دلته کوي. نو دوه رکعته لمونځ د احرام په نیت باندې به وکړي. په اول رکعت کې به قل الکافرون وایي، په دویم کې به قل والله وایي. دا فضیلت لري. که نه وایي زه چې کوم صورت یې زه هغه دې وایي، پروا نه لري. چې دا وویل د دې بعد بیا دې نیت دلې نه کوي، بیا دې روان سي سفر دې شروع کړي په جاز کې. په جاز کې چې جاز ولاړ سو، جاز روان سو، بیلنس یې برابر سو، اوس ته په دا پوه سو چې جاز نه کپېږي او بیلنس یې برابر دی، اوس دې نیت وکړي. نیت به څنګه کوي چې الله پاک زما د عمرې نیت دی ستا د رضا لپاره، یا الله تیره ته اسانه کړي، یا الله تیره څه قبوله کړي. او درې واره به لبیک ووایي، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. د هغه وروسته به سفر چې وسو لبیک به وایي تر هغه ځایه پورې، چار ټیم ویر سو پیاسو بیا به لبیک وایي. دا لبیک ویل په دا ټیم کې د حاجي لپاره د ټولو څخه افضل ذکر دی، افضل عمل دی چې دی وایي. چې جدې ته ورسېدو، چیکینګ وسلو، سامان جمع سو، روانېدو ترتیب سلو، خپل بس دې نشانې کې، خپل د بس رنګ دې نشانې کې، خپل د بس نمبر دې نشانې کې. په سامان چې په کوم بس کې کښېږدوئ په هغه بس کې دې کښېني. که د لمانځه ټیم خپل اودس دې وکړي، ضرورت یې خپل لمونځ دې ادا کړي، دغه باید روان سي.
سفر چې کېدی په بس کې د هر ټیم چې د لمانځه ټیم راشي ورته به یې بس ودروه. که بس والا بس نه دروي نو کوشش وکړي چې اگر اجان سره ملګري سي هغه ته به یې بس ودروه. که نو د پاسپورټ دپاره بس دروي چې مکې نه وردي چیکینګ کېږي، دلته چې کوم دی پر دا ټیم باندې بس شوسي هلته خپل لمونځ وکړي، لمونځ ادا کړي. لمونځ هم فرض دی، حج هم فرض دی. یو عمل دپاره بل عمل به نه ذبح کوې، نه به ورته قربانوې، هغه عمل به هم کوې، لمونځ به هم ادا کوې. د هغه وروسته چې روانې د مکې مکرمې ښار راورسېدی، د لرې څه ټاور معلومېږي، دلته به بیا لبیک وایې. دغه د برکت ښار دی، دغه د برکت ځای دی چې په ټولو ځایو کې د ټولو افضل دی. او تر دا نه پورې چې موږ دلې ناست یو هلته و بیت الله ته مخ کوو، لمونځ کوو د قبلې پر طرف باندې. ته نن روان یې هلته، خوش قسمته انسان دی چې الله ورغوښتی، الله قبول کړی. هلته چې ورسېدې په هوټل کې دې خپل سامان وغیره کښېږدول، که ستړی وې ستومانه وې تلوار مه کوه، په تسلي باندې ولاړ شه. د حرام آباد بیا خپل ملګري سره جمع شئ او د هوټل سره روان شئ. په هوټل کې یو دا کار وکړئ چې هر ملګری د ځان سره کارډ راواخلي، د هوټل کارډ هغه د سره راواخلي. دویمه خبره دا شی ده چې هغه ځایونو نشاني کړي، دا بلډینګان دا لار چې بیا درڅه ورکه نه شي. د ناوړه ځای دی، ورځ دوې درې لږ تکلیف وي. بیا به راشئ مسجد حرام ته، چې مسجد حرام ته راورسېدلې پخوا پر ګوټ دروازو باندې سل زیات دروازې دي، پر دا باندې داخله اوس هغه نشته ترتیب، مخصوصه دروازې دي. پر هغه دروازه باندې به راسې چې پر کومه دروازه باندې د احرام والا یې شوه کول، پر دا طریقه باندې به هلته راسې. او د احرام په حالت کې نارینه پرېږدي و مطاف ته، زنانې دغې پرېږدي، هغه ځای له به راسې. بیا به د هغه وروسته را روان سې و بیت الله ته به په اول نظر باندې دعا قبلېږي. نو ته به داسې لرې هم نه ګورې، دې څه شاته لرې ګورې چې ښکاره سي. هلته بیت الله ښکاره کېږي، کونج یې ښکاره کېږي، یو طرف یې ښکاره کېږي، نو خوند نه کوي. نو ته لاندې ګوره و بیت الله ته مه ګوره، لاندې هم نه چې مځکې ته ګورې په چا کې ګزار سي، داسې لږ لرې ګوره 5-6 فوټه قدر چې لار هم وړی سي. بیا سوکه سوکه چې رالې په زینو کې راشه وسولې، لاندې مطاف دی، تک سپین فرش دی، ته مطاف ویل کېږي. چې دا سره وسوې په زینو کې لږ وسېټه وه، اړخ ته ودرېږه چې دا خلک په تا کې نه نښلي، څوک پورته کېږي راکښته کېږي پر زینو باندې. هلته په یکسویي باندې چې ودرېدې، داسې و بیت الله ته مخامخ وګوره. دا هغه بیت الله ده چې تا په تصویر کې لیدله، چې تا په ویډیو کې لیدله، تا په موبایل کې لیدله، نن مخامخ ته ورته ګورې. په دا بیت الله کې چې انسان ورته وګوري وداته په اول نظر چې کومه دعا وکړي هغه یې الله قبلوي. نو چې انسان دلې د دعا پرېکټس نه وکړي، ځای نه کړي، هلته چې دی بیا انسان څه ویر سي، د هغه بیت الله حیبت عظمت جلال دونه زیات دی. نو د بیت الله د عظمت و جلال په وجه باندې د انسان څخه بیا څه چم وسي، دغه ویره سي. نو انسان بیا دلې پرېکټس کوي، وایي بیا بار بار بیا وایي چې ځای سي. نو چې بیت الله ته وګورې اول واره درې واره الله اکبر الله اکبر الله اکبر ووایه، بیا درې واره لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ووایه. بیا دغه بعد دعاګانې وکړه. مختلف دعاګانې دي. یوه دعا دا خصوصي ځکه چې یا الله پاکه زما په عمر کې پر کم مقام پر کم ځای هره شرعي او جایزه دعا غواړو، یا الله پاکه قبوله کړي. یعنې په اسان الفاظ کې به داسې ووایي چې یا الله پاکه زما هره دعا د نن بعد قبله، یا الله پاکه به مستجاب دعوات جوړ کړي. او دا دعا مو وکړه یا الله پاکه زموږ بزرګانو زموږ مشرانو چې څومره خیرونه غوښتي ټولو خیرو کې ماته حصه راکړي. نور چې ستا په زړه کې کوم مرادونه دي ټولې دعا یې وغواړه، په پښتو یې وغواړه، چې په کومه ژبه درته اسان وي په هغه یې وغواړه. الله پاک په هره ژبه پوهېږي، په اخلاص یې وغواړه، په خشوع و خضوع یې وغواړه، او په صحیح یقین سره یې وغواړه. دغه دعا چې دې وکړه د هغه بعد به راسې و بیت الله ته به ودرېږې پر حجر اسود تر کونه مخامخ. د بیت الله 4 کونجې دي، 4 کونې دي. یوه ته ویل کېږي چې په کوم کې حجر اسود ته رکن اسود وایي، پر دا بل سیر باندې چې کوم څنګ ته دی هغه ته رکن عراقي وایي، د عراق په طرف ته. په دا بل سیر باندې چې کوم کونج دی دا ته رکن شامي وایي، د شام په طرف ته. په دا بل سیر باندې چې کوم رکن دی یعنې کونج دی ته ویل کېږي رکن یماني، د یمن و طرف ته.
دغه د حجر اسود ته به د بیت الله څخه طواف د دې څخه شروع کېږي. د حجر اسود کونه داسې د چاندي دا تره خول کور جوړ شوی دی، پاکې دننه ډبره ده غټه موم دی، په ده کې وکښې ډبرې دا د حجر اسود وایي. دلته چې ودرېدی اول واره به دا لبیک شته وای، دا لبیک به دلته بنده کړي، لبیک بند شو بس په دا ځای باندې د لبیک وظیفه ختم شوه. دویم کار به نارینه څه وکړي، دا خپله ښي وږه به لڅه کړي، دا احرام به د ښي وږې څخه لاندې داسې راواړي پر کیڼه وږه به، او بل چې دی هغه به استقبال وکړي لکه د لمانځه دپاره چې انسان نیت تړي، بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا به ووایي، لاس په ایله کړي. نارینه به لاس وږو پورې ویسي، زنانې بیا د وږې برابر لکه په لمانځه کې چې نیت کوي. حجر اسود به لږ د ده ښي اړخ دې خوا ته ولري، هغه بلته تېر. که حجر اسود نه معلومېدی هغه د انسانانو د قد برابر دی، شاته به وګوري چې دلته زرغون ټوپ چیرې زرغون ټوبلیټ د ټوپه سره د هغه څه به دا اندازه ولګي، د هغه بلپه څه به اندازه ولګي، او نیت به وکړي چې الله پاکه زما د عمرې د طواف نیت دی، د و چکرو ده، یا الله پاکه تیره ته اسانه کړي، یا الله تیره څه قبول کړي. د هغه باره بیا استلام وکړي، استلام به دونه قدر لاس پورته کړي د وجې برابر، دا استلام ویل کېږي دا ډبره چې ورسي هلته مچه کول. نو هلته چونکې ډبره چې ده هغه مچه کېدل ممکن نه دي، نو لہذا دی به دا لاس دته راکړي، د لاس مچه کړي، دا ګویا دی لکه هغه ډبره چې مچه کړه، بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا سوکه به وکړي، په دا مچ په غږ باندې به آواز نه کوي. بیا به د هغه بعد د حجر اسود سره طواف شروع کړي. طواف به دی کوي چې دا کیڼ طرف دا کیڼه وږه زړه په کیڼ طرف کې دی، چې دا زړه د بیت الله و طرف ته وي، دا ښي وږه دا د زړه ټوبلیټ و طرف ته وي. طواف به شروع کړي. نارینه به په اول درې چکر کې رمل کوي، رمل پلواني ته وایي، سینه به راوباسي او داسې به لاسونه غورځي په پلواني باندې به ځي. زنانه به په خپل هیئت په خپل رفتار په خپل طریقه باندې ځي، پکې رمل نشته. چې طواف یې شروع کړي یو چکر یې راووایي، رالی دا یو کونج باندې تېر شو، پر دویم رسېد، پر دریم کونج باندې چې رالی رکن یماني ورته وایي، دا سره ښی لاس وروړي یا دواړه لاسونه وروړي. لیکن چونکې د خوشبو پر لګېدل ته په احرام کې خوشبو سره لپاره جایز نه دی، نو لہذا د لیرې څخه اشاره کول هم نشته، بس راتېر بسې دعا به شروع کړي. ته چې کوم ذکر وایي په طواف کې سړی ذکر کوي، دعا کوي، آیتونه وایي، درود شریف وایي، چې کوم شی یې ټوله جایز دي. بهتره دا دی چې ته هغه دعا وکړې په هره ژبه چې ستا او د الله پاک په مابین کې هغه کنیکشن مضبوطه سي، ته د الله څخه په شو خضوع وغواړې، هغه صحیح دی. که نه یې دریمه کلمه وایي سړی، دریمه کلمه بهتره ده. نو دریمه کلمه یې هر ذکر چې کوي په رکن یماني به پرېږدی، دا دعا به شو کې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا په لمانځه کې دا دعا وایي، دلې به هم دا وایي، دا به وایه د حجر اسود پورې، چې حجر اسود کونې ته راورسېدې د هغه باره بس د هغه ته رابروانې، خالي به مخ داسې ور واړی، چهره به دې ور واړی، بسم الله الله اکبر ولله الحمد داسې مچه کې. دا چې کوم د طواف دپاره تسبیح وه هغه اوله تسبیح به واړی، هغه به دا ته را مضبوط وي چې دا تسبیح په خپله نه ایله کېږي، دا ته را به وي چې دا ته را کش کې بیا داسې ایله سي، ولې بیا سره ګډېږي په رش په دې کې، نو دا به یوه دانه تسبیح به واړي، ستا یو چکر پرس، بیا به دا ته را دویم چکر ووایه، بیا به دریم چکر ووایه، پر رکن یماني باندې به خپله دعا وایه ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. بیا چې حجر اسود ته راورسېدې بیا به خپل بسم الله الله اکبر ولله الحمد داسې ومچه کې. د نارینه لپاره په اول درو چکرو کې رمل دی پهلواني، د دې باره اوس څلور چکره پاته سو، طواف اووه چکره کېږي، په دا کې به سوکه ځي. زنانې دپاره نه استباسه چې وژله څه کړي، نه رمل څه چې دی پهلواني وکړي، په ټولو کې په عام حالت کې به ځي. ذکر دعا لبیک ټوله نارینه به په زوره وایي، زنانې به په زوره نه وایي، زنانې به دونه قدر وایي چې خالي دا په خپله واردې په زور به نه وایي، په دا طریقه باندې به وایي. او دغه اووه چکره چې پوره کړو د هغه باره به راسي، بیا به دوه رکاته لمونځ د طواف ته وکړي. په اول رکعت کل الکافرون په دویم کل والله،
دلته اوس رش دی د مقام ابراهیم سره ثواب لري نږدې، نو د رش ته وځي چې اوس چیرې موقع پیدا کېږي، چیرې خلاص ځای، چیرې اساني وي، هلته یې وکړي، هلته ثواب لري، هر ځای چې کېږي. د 2 رکعات چې وکړو د هغه بعد به راسي ملتزم ته به دعا وایي. ملتزم دا د بیت الله چې کومه دروازه ده، د دروازې څخه د حج اسود په مابین کې چې کوم خالي ځای د دیوال د چوکاټ دا ملتزم. دلته دعا قبلېږي ګویا د دی لکه بلا کیف چې څوک د الله په قدمو په پښو کې پروت دي. نو سړی دې ورسې د کیڼ برخو یا د ښی برخو داسې په پښې دي پر دیواله باندې هلته رش دی، خوشبو هم لګېدلی، خوشبو د وجې هم په کار سړی نسي نه ورسي، او د رش د وجې هم په کار دا دی خاص څو زنانې نسي ور، هلته د بې پردګۍ خطره ده. نو لهذا د لرې ځای دعا وکړي هغه ثواب الله درکوي. د دې دعا بعد به ولاړ شي د زمزمو اوبه وڅښي. زمزم اوبه حدیث کې راځي مؤمن یې ډېر څښي، منافق یې لږ څښي. نو ډېرې وڅښي، څومره ښه یې هغومره وڅښي. دا پیور زمزم اوبه دي، د یو ګیلاس اوبه په یو کولر په یو جیګ کې په یو غټ برتن کې خلک اچوي، بیا اوبه چې کوم دي هغه استعمالوي. تا ته الله پاک نن 1 نمبر زمزم درکړو. دا دعا وکړه، زمزم خپله دعا ده چې یا الله پاکه ما ته علم نافع راکړې، ما ته د هرې بیمارۍ شفا راکړې، او ما ته پراخ رزق راکړې. دا دعا وکړه او دا دعا وکړه یا الله پاکه لکه دا زمزم اوبه چې دلته پیور دی 1 نمبر دی، ما هم 1 نمبر جوړ کړي. د دې بعد روان سي نم استلام سنت دی. په داخل کې په مطاب کې راسي دلته بیا رش دی، په داخل په مطاب کې راسي بیا تکلیف درته کوي، وخت ضایع کېږي. نو په صفا مروه په لار باندې روان سه، صفا مروه نه زرغون ټبلیټ په شاته ده، دلته ده پر لار چې روان سي هلته په اول منزل کې په دویم کې په هر منزل کې شته وي به زرغون ټبلیټ کې دی، هلته د هغه مخامخ راسه و بیت الله ته داسې اشاره وکړه بسم الله الله اکبر ولله الحمد، ستا نم استلام وسو. هغه بعد به ولاړ صفا او مروه له. صفا یو غر دی دې خواته، مروه بل غر دی په هاخوا باندې. نو دلته به اول صفا ته به ودرېږي، پر صفا باندې به ودرېږي، نیت به وکړي. نیت به وکړي یا الله پاک زما د صفا او مروه د 2 چکرو د سعی نیت دی، یا الله پاک ستا د رضا لپاره، یا الله پاک تېره ته اسانه کړي. بیا به مخ د بیت الله وطن ته کې که معلومېدل، که نه معلومېدل خالي به بیا د هغه خوا ته خالي مخ به په هغه خوا باندې کړي، هغه طرف باندې به سي دعا به وغواړي. اوله کلمه به څلورمه کلمه به ووایي او څه عمل څه ځای د ټولو او دعا وکړه. دا د دعا د قبلېدو ځای. بیا به روان سي د مروه و طرف. په مابین کې زرغونه ټبلیټونه راځي، دا ته میلین اخضرین ویل کېږي. نارینه به په دې کې منډه وایي، زنانه به منډه نه وایي. په دا کې مابین کې دا دعا وایي چې رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. یوارې واره به و بیت الله ته ګوري هم داسې که چا نه زده خپل ذکر دی کې عام. څلورمه کلمه پکار دی بهتره د سړی په دا کې وایي پر دا صفا مروه په سعی کې. مروه له به ولاړ شي، مروه غر چې ولاړې بیا به هلته بیت الله نه معلومېږي دیوال دی، کوینځ ته به ودرېږي، بیت الله ته به مخکې خپله دعا به وغواړي. بیا چې څومره دعا غوښتی سې ویې غواړه، دعا سره غټې که الله پاک ته وژاړه، که ژړا نه درځي د ژړا صورت جوړ کړه، دعا قبلېږي. بیا به د مروه څخه بیا صفا ته راسي، بیا برته به ولاړ سي. 2 چکره ویل کېږي. د 2 چکره چې دلته ویل کېږي شروع کېږي د صفا څخه ختمېږي پر مروه باندې. دلته 2 چکره شروع کېږي د صفا څخه ختمېږي پر مروه باندې، او پر مروه باندې چې اخري ودرېږي دعا دې وکړه ستا صفا او مروه ختم شو. د هغه باره 2 رکعته شکرانې لمونځ کېږي نفل، که چا وکړو مستحب دی، که نه وکړو پروا نه لري. ستا د عمرې 3 کاره پوره سو. اخري کار پاته دی چې حلق یا کسر. نارینه به ویښتان خرئ، ویښتان خرولو والا لپاره 3 واره الله پاک د الله رسول د الله پاک ته د هغه په باره کې دعا کړې ده، الله رسول د رحمت او د مغفرت دعا ورکړې ده. او د ویښتان کشنه کولو والا لپاره 1 واره دعا ده. زنانې چې دي هغه به دا یو بند د 1 انچ برابر دې څخه لږ زیات دا طرف به ویښتان پرې کوي. که یو چوټو د یوه څخه ګرده کاټ کې، که 2 ور دواړه څخه کاټ کې. په خپل یې کاټوئ، خپل محرم یې ور کاټوئ، نه محرم یې نه کاټوئ. زموږ ته عمره دلته فارغه شوله.